بسم الله الرحمن الرحیم. په 8 فروری باندې په ټول ملک کې انتخابات وشولو. مختلف پارټیانو خپل پوزیشن ښکاره کړو، ووټونه یې واخیستل، کاندیډیټ یې رالو. یقینا چې د خوشحالۍ خبره دا ده چې پرامنه الیکشن وشو. داسې قسمه واقعیات پکې رانل چې هغه کې جاني او مالي نقصان د خلکو شوی وي. د مخکې نه دا خلکو دا سوچ لرو چې دا الیکشن به ډېر خونریزه الیکشن وي، په دې کې به مړي کېږي، په دې کې به دماکي کېږي، په دې کې به بم بلاست کېږي. خو داسې قسمه واقعه پکې رانله، نو په دې باندې زه ټولو خلکو ته مبارکباد وایم. بقایه په الیکشن کې خامخا هار او جیت راځي، څوک به ګټي څوک به بیلي. چې کله دوه کسان مقابله باندې واوړي نو یو به کې ګټي، دواړه ګټه نشي کولی. نو زه کوم چې الیکشن ګټلی ټولو ته مبارکباد پیش کوم، او یقینا چې ډېره زیاته خوشحالۍ خبره دا ده چې څومره هم د باجوړ خلک دی یا د باجوړ نه بار خلک دی، زمونږ کاندیډیټ موجود دي، زمونږ مشران موجود دي. داسې واقعه به کې رانله چې موږ اوس خوفزده وې، پریشان وې. د ریحانزیب واقعه به کې راله، هغه به کې شهید شو. یقینا چې هغه هم ډېره د خفګان نه ډکه واقعه وه، ډېر پریشاني وه په دې ملک کې. خو د الیکشن په دوران کې نور داسې قسم واقعیات رانل، په دې باندې زه ټول ملک ته، عوامو ته، خلکو ته مبارکباد پیش کوم.